خلک د چا ښه کور ویني یا ښه ګاډی ویني یا ښه نوکري ویني دی وایي چې ای کاش زه داسې ویم. ما عزتمند دا پاته کېدونکي شیزونه دي. ای کاش څومره به ښه شي چې موږ مسلمان د مدینې منورې یا د مکې مکرمې تړپ آرزو یو چاشني په خپل زړه کې وساتي. ولې چې الله محبوب فرمایي څوک کوم چې په مدینه منوره کې په جنت البقیع کې فرمایي مدفن ورته نصیب شي د قبر وګرځېږي، فرمایي رب کریم دا انسان د قبر عذاب نه بچ او محفوظ کی. ولې فرمایي چې دا زما خار دی. او بیا په جنت البقیع کې بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها غوندې بیبي پراته دی. په جنت البقیع کې صحابه پراته دي. په جنت البقیع کې امام حسن مجتبی پروت دی چې نبی علیہ السلام فرمایي کڅوک جنتی سردارانو ته قتل غواړي نو حضور فرمایي زما حسن او زما حسین ته دی وګوري. دا جنتی نوجوانانو سرداران دي. نو ما عزتمندو په جنت البقیع کې داسې پاکې هستیانې پرتې دي. حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ غوندې هستی پکې پرته دي. حضرت بی بی زینب او اعلی نه اعلی صحابه کرام غوره نه غوره صحابه کرام چې هم فقها هم مجتهدین هم حفاظ حدیث هم حفاظ قرآن په دې جنت البقیع کې پراته دي. رب کریم دې مونږ ته هم د جنت البقیع هغه مدفن نصیب کی. مدینه منوره یو مینا محبت مونږ تر نصیب کی. ما یو 2 جمعې مخکې هم ویلی وه چې یاد وساتئ نبی علیہ السلام فرمای په چا باندې چې حج فرض شي او د حج ته ناراضي فرمای هیڅ پروا نشته کدا سړی يهودي مري او ک نصراني مري د مونږ سره سکار نشته دي. علما فرمای چې کم سړی باندې حج فرض وي او د حج نه کوي اندېښنه ده چې د دغ سړی اخیره خاتمه به په ایمان باندې ونشي. لہذا چا باندې هم چې حج فرض شي چې حج تر باندې فرض شو او ستا پر لازمی نه ده چې ته بنگله جوړه یا تا یو کاروبار شته ته به اوس بل کاروبار زمون خلکو بس دا منصوبې ورپسې جوړه نه. دنیا کوا دنیا ګټه چې څومره ګټه خو چې حج تر باندې فرض شو اوس په فورن اول د حج داخله کوي او حج ته بځې دا ستا پر حکم دی. څنګه چې اوس مثال کے طور پر اذان وشي د ماسپخین یا د مازدیګر یا د ماښام یا د ماسخوتن اوس تا سره تا باندې مونځ کول فرض دی ځکه چې مونځ وخت تا باندې راغی. اوس مونځ په تا باندې کول فرض دی. الله حکم تا ته مخامخ شو اوس په ادا کې. نو حج د پاره څه شی دی؟ صاحب نصاب کېدل، یو ملکیت د روپو مالک کېدل. نو چې کله ته د روپو مالک شوې هم د سیت شته هم په جهاز کې تللی شي لارې کې تا ته څه مسله نشته. اوس د تا بل عذر الله په نیز باندې نشته. اوس په ته فورن ځې او حج فریضه به ادا کوي. نو ما عزتمندو چا باندې هم چې حج لازمي فرض وي هغه د حج فریضه ادا کوي. الله رب کریم دې مونږ ته بار بار ښکلې مکه مکرمه او خوږه مدینه منوره کتلو زیارت کولو او الته ګرځېدلو توفیق نصیب کی.